बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ګران ملګرو دا د چارسدي چوک کې مردان سټي دی او ماشاءالله ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې زمونږ د پی ټی آی د ټیکدار نم څوک تپوس نشي کولی او زمونږ د پی ټی آی د ایم این پی نم څوک تپوس نشي کولی کو کرپشن کړي کو ملک لوٹ کړي او کو اس ملک ڈیفالٹر دے ملک جائے پہاڑ میں لیکن الیکشن ضرور ہونے ہیں دا تاسو ګوره دا تقریبا 2 سال 2.5 سال شو دی چې دا منصوبه کمپلیټ شوې ده دا په چارسدي چوک کې چې کوم پل جوړ شوی دی او دا ټیکدار دا قشان ادوره پرېښې ده دا تاسو ګورئ او په دې باندې اربونو روپۍ بل پاس شوی دی په دې پل دا تاسو کتلی شئ او دا قشان پرېښې ده دا د چارسدي چوک ته ګرانو ملګرو ما نه د پی ټی آی ملګري خبر کېږي او بعضې ګروپونو کې راپسې کنځلي وکړي وایي ته پیسې غواړې نو تاله چې خوله بنده کې پیسې د لرګي نو بیا به ته په پی ټی آی پسې نه وې نو دا مورثي سیاسي خلک دی د پی ټی آی یا که تاسو ګورئ د ایم این ایم پی څونه کرپشن کړی دی ټک کار یې نه دی کړی او د هغې باوجود دي ته به اوس په دوباره ټکټونه میلاویږي او د ټکټونو شرط یې ورته څه ایښی دی هغه ایم این ایم پی ته به ټکټ میلاویږي چې کوم ایم این ایم پی زمان پار ته خلک راوسي شي او عمران خان د پولیس نه بچ کولی شي نو دا تاسو ګورئ دې ټیکدار دا کار نیمګړی پرېښی دی او دا دغه شان پروت دی د دې د 2 کال نه او 2.5 سال نه زیات شو چې دا همدغه شان نیمګړی پروت دی او ټیکدار تللی دی دا وګورئ ملګرو دا د چارسدي چوک دی او دا چې کوم دی دا پل دی دا د دې پل حالات تاسو ته ښیم او زه زما تعلق په خپل هم د پی ټی آی سره دی خو زه په حقیقت وینا کوم زه په حقیقت ښیم چې دې د تبدیلۍ په نوم باندې اوټ اخیستی دی او په ملک کې څه تبدیلي راغلې ده دا تاسو وګورئ دا د دې پل حالات دي دا وګورئ جی دا حالات دي دا د دې پل او عجیبه د افسوس مقام دا دی چې دا د مردان سټي کې دا پل جوړ شوی دی تقریبا یو ورکوټي سټي دی هغه هم د مردان علاقې سر دی ضلع مردان ډسټرک مردان او تقریبا ورکوټي علاقه ده د هغې هغه پل تاسو وګورئ ماشاءالله څونه زبردست ګلدستې پکې کېښودې شوي دي څونه زبردست سیسټم د هغې شوی دی او دا تاسو وګورئ د دې دونه وخت وشو او دا چې کوم دی دا داسې پروت دی خو ماشاءالله ادارې چې کوم دی هغه د پی ټی آی سره ډېر زیات تعاون کوي لکه سم ورته نه وایي دا وګورئ چا به فرنیچر وخوړه او چا به بیلینټري وخوړه چې حیا نه پیژني پی ټی آی هم هغه وخوړه دا داسې خبره ده